خپل خوږ مشر او بیا د پارټۍ چې څونه مشران دي، څونه میلمانه راغلي دي، څونه د کلي مشران دي او زموږ ملګري دي، د ټولو ته په جمع هرکلی وایم او د ټولو شکریا ادا کوم چې دونه په لږ وخت کې په دې مصروفه وخت کې او زموږ په یو وړوکي نوټس باندې چې کوم دی په مینه او محبت باندې رال. نن چې دا کومه غونډه ده دا زموږ یو ورور چې هغه نه په پارټۍ کې د چا نه پټو او نه په دې علاقه او په دې کلي او په دې ګاونډ کې د چا نه پټو او نه د هغه خدمات د چا نه پټ دي. نو د هغه چونکې یو حادثاتي مرګ راغی او یو نه برداشت کوونکې حادثه راله، د هغې په باره کې دا غونډه ده. پرویز زمونږ یوازې د دوی نه زمونږ هم ورور و او د پارټۍ دپاره هغه داسې و، ما به اکثر هغه ته دا مثال ورکوم، ما یې پارټۍ کې دی داسې ولاړ دی لکه سړی چې د اسلام نه بل دین ته وړي. د پارټۍ دپاره خو هغه داسې و چې بالکل داسې کلک ولاړ او په هر ځای کې به هغه مونږ ته به یې مقصد دا خبره کوله چې بس پارټۍ سره داسې ولاړ یو چې انشاءالله د مرګه پورې ولاړ یو، سره د خاندانه ولاړ یو او بس همدلته کې وو که دې پارټۍ سره زموږ پارټۍ په حکومت کې وي او که نه وي، که څه ورسره وي او که نه وي، بس دې ځای کې ولاړ یو، کلک ولاړ یو. که د میټینګ خبره به وه څنګه چې زموږ چیرمین صاحب ووایي، که به د برسې خبره وه، منډې او تړلې او کنځلې او هر څه به یې وي او د هغه یو مقام هغه ته چا څه نه وي. زمونږ په ګروپ کې یو مشر و او د نر غونته کې ولاړو په پولینګ سټیشن کې چې کوم دی، نه د جګړې نه وروستي او نه چې کوم دی هغه په کلي کې د کلیوالۍ دغه کو چې ګنې هغه به بس مونږ پارټۍ سره ولاړ یم او به پارټۍ سره ولاړ یو، مونږ به چې کوم دی د پارټۍ هر قسمه خدمت کوو او دا د زمونږ او ستاسو چې کوم دی مونږ ته به اکثر ملګرو ته به وي چې دا زمونږ او ستاسو دپاره چې کوم دی بس داسې دی چې بس کلک به دلته ولاړ یو. د دې مرګ نه 2 ورځې مخکې د ملګرو مونږ ته وی یاره دغه یې ده، ما ته ملګرو وی یاره ورځو، نو بعضې ملګرو وی هغه خو بس ټیک ټاک دي چې الله دې دغه په خیر وکړي د اپریشن وي بیا بور شو. هسې ما ته الله کې دا خبره واچوله، ما وی یاره د مرګ اوجن څه پته لګي. ملګرو ته مې وی ځو وله چې لاړو بیا غوټ 2-3 غنټې ګپې شپې مو لګولې او ما ته په ګپ کې وی ګورې وی که مړ را مړو منې ګورې د پارټۍ جنډه به را باندې اچوې. نو دونه پورې هغه پارټۍ سره کلک ولاړو او بیا زه د خانانو شکریا ادا کوم چې الحمدلله د هغه د اخلاص او د هغه د کلکوالي چې کوم دی پارټۍ هم لحاظ وساته او د کلي ته او د علاقې ته یې ثابته کړه چې کوم سړی هر ځای کې کلک ولاړي، په اخلاص ولاړي، نو هغه له بیا خلک داسې مینه ورکوي. زه د ټولو ملګرو د شعورونه واله تر اوسه پورې چې څونه اعمالو شو، څونه تلاوتونو شو، الله دې د هغه روح ته د ټولو مردګانو ته د هغې ته د دې ثواب ورسولو کړي. دا څونه ملګري راغلي دي، الله دې د دې راتګ دا څونه تلاوتونو شو، د دې د اجر دې الله د هغه روح ته د هغې مشرانو ټولو مردګانو ته ورسي. والله